तक उसका फ़ोन भी बंद है, किसी से राब्ता भी नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हमने एक एहतजाज किया है और पुरअमन एहतजाज है हमारा, तो उसने चौक में सारे डीसी साहब ने ऑर्डर किया है, एफसी वालों को, लेवीज वालों को, सबको बुलाया है और सारे चौक बंद किए हैं हमारा एहतजाज नाकाम करने के लिए। तासो द मीडिया वाला د रंग पले علاقې ته پر اتک باندې ډېر شکریا ادا کوم। تاسو دلته کې رااله تکلیف موچت کو زموږ دا کم احتجاج چې شروع دي د تاسو معلومه ده مشران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نامه مې ندیم دی، پلی یونین کونسل سره تعلق ساتم او دې ټیم کې مونږ ولاړ یو د پلی په قومي ګراوند کې چې زمونږ کوم د قومي ګراوند دی د کرکټ په هغې کې مونږ راغونډ شوي یو. زمونږ احتجاج چې دلته کې کم دی هغه څه په دې شکل باندې دی چې زمونږ تنازع روانه ده، بلکې زمونږ سره تنازع روانه کړې ده. زمونږ د دې غر نه آغ غاړې ته 35-40 کیلومیټر لرې تاڼې خوانین دي، هغوی زمونږ سره تنازع زمونږ په خپل پیدري ملکیت باندې جایداد باندې تنازع روانه کړې ده. په هغې کې ټیم ټو ټیم په مونږ باندې مختلف قسم ایپایار هم کوي، دوی د لوکل انتظامیې په زور باندې مختلف قسم تکلیفونه مونږ ته راکوي. بېګا یې راته داسې او سانحه رسولې ده چې زمونږ تقریبا 19-18 کسان چې کوم دي هغه ډي سي صاحب په دې دغه باندې وغوښتل چې راشئ ستاسو سره جرګه کوو. هغې جرګې له تللي دي پرون تقریبا 3 یا 4 بجې، اوسه پورې دا د 12-1 بجه به وي، د دې ټیمه پورې د هغې نه زموږ سره رابطه کېږي نه مونږ ته پته شته چې بی کم کسان هغه جرګه تللي وه، هغه مشران کم ځای دي، حراست کې دي، جیل کې دي، چېرته تللي دي، هېڅ قسمه مونږ ته د هغې معلومات نشته. نو مونږ یو د دغې خبرې په باره کې احتجاج کوو چې زمونږ دغه کم کسان دغه معززین دا جرګه چې یرغمل شوې ده، ځکه چې مونږ ته خو پته نشته چې هغې په څه طریقه باندې کم ځای کې دي، د چا سره دي، رابطې ورسره زمونږ نه کېږي. زمونږ لاول د ټولو نه لاول مطالبه خو زمونږ دغه ده چې دغه کسان دي فوري رهاش. دویم زمونږ مطالبه چې کومه ده دا کومه مسله چې روانه ده دا د اوس نه ده، د ډېر مخکې نه ده. نو زمونږ اعظم صاحب ته، چیف جسټس صاحب ته، وزیر اعلی صاحب ته، آرمی چیف ته، څومره چې د دې وطن اعلی چارواکي دي دغې ټولو ته زمونږ دا مطالبه ده چې ډېر مظلومان یو، زمونږ سره وختن په وختن ډېر زیات ظلمونه وشول، نور د زمونږ سره ظلم نه کېږي او زمونږ سره دی که په جرګه را سره کینی، که د انګریز په قانون نه سره خبره کوي، د پاکستان په قانون نه سره خبره کوي، د اسلام په قانون نه سره خبره کوي، چې په کم قانون باندې را سره خبره کوي، زمونږ د دې مسلې حل دی راوباسي. مونږ ډېر غریبانان خلک یو، مونږ ډېر مظلومان خلک یو، مونږ د دې وطن ډېر وفادار خلک یو، مونږ په دې وطن باندې سر ورکوو، ننګ پې کوو. نو زمونږ د وطن اعلی چارواکو ته دا خواست دی، دا درخواست ورته کوو، منت ورته کوو چې زمونږ د دې مسلې حل دی راوباسي او په دې طریقه باندې حل نه راوځي چې ټیم ټو ټیم په مونږ باندې بېجا ایفایارې کېږي یا زمونږ نه کسان اوچتولی کېږي یا جیلونو ته ځي، او بیا راوځي، بیا به دغه مسلې را پیدا کېږي. نو موږ خواست کوو د وطن ټولو اعلی چارواکو ته چې مونږ د پاکستان شهریان یو، زمونږ سره د پاکستان د شهري سره چې څنګه د هغه خپل حق ورته میلاویږي، مونږ هم د هغې خپل حق مطالبه کوو. مطالبه زمونږ دا ده چې د ډي سي سره د 1895 ریکارډ دی، ملاکن ګزټي او د هغې نوم دی، هغه دې راواغستی شي، په هغې د زمونږ سره فیصله وشي. که دا وطن زمونږ وي، دا جایداد زمونږ وي، نو مونږ ته دې حواله شي، که د دې وي دې ته دې حواله شي. مونږ نه د چا حق غواړو، نه د حکومت خلاف یو، نه د چا خلاف یو، مونږ صرف د خپل حق دپاره راوتو. اول مطالبه مو دغه ده دا کم کسان چې ګرفتار شوي دي دغه د پوري رها شي. دویم مطالبه مو دغه ده چې زمونږ سره په دغه ریکارډ باندې زمونږ د وطن فیصله وشي. کوم کسان چې ګرفتار شوي دا څومره کسان؟ دا به تقریبا 17-18 کسان به وي. دا 4 تقریبا پرون مازیګره 4 بجې باندې غوښتي دي وایي چې جرګه در سره کوو.
هم د دې ځمکو زموږ چې دا کومه تنازع چلېده هم د دې باره کې دې نه مخکې موږ په سوشل میډیا باندې کتلي چې ستاسو څه کسان دې ته ناغوا کېدل هغه څه مسله وه هغه هم دلته کې په هغه کې ګلپراز میرزا و یو پکې میرزمان صوبیدار و ګلپراز میرزا چې کوم دی هغه پکې سسپند دی نوره پکې انکوایري روانه ده هغه هم دغه د لوکل انتظامیې په مونږ باندې مختلف قسم حربې په مونږ باندې استعمالیږي نو په هغې کې هم هغه میرزا چې کوم دی د اوسه پورې لا سسپند دی هغه خو هم دا وه چې زمونږ د کلي خلک راووتو او هغې په سیول کپړو کې په سیول ګاډي کې دوو کسانو له سترګې تړلې وې هېڅ پته نه لګېده چې چېرته بیایي ورځ هم د چوټی وه د هغې خلاف زموږ د کلي خلک راووتو چې بی دا خو غله دي چې پته ولګېده نو بی هغې کې د لیوي هغه اهلکار ګلپراس چې کوم دی هغه ملوث و هغه سسپند شو ایسي صاحب موږ له راغی وایي چې کار یې بلکل غلط کړی دی تاسو له داد درکوو تاسو نقصان نه دی کړی تاسو پر امن راوتي د هغې په باره کې زموږ کسان چې کوم دی هغه موږ ته راپرېښودل او هغه میرزا چې کوم و هغه یې سسپند کړلو انکوایري پکې روانه ده هغې کې څه اف آی آر لانچ نه شو یاره اف آی آر نه دی لانچ شوی ایسي صاحب موږ ته دغه ووایي چې د هغه سسپند شولو او د هغه خلاف په قانوني کاروایی کېږي تاسو څه مطالعات اړې ته یا څه داسې څه مشر زمونږ ډي سي صاحب ته خو دا درخواست دی چې ډي سي صاحب پرون زمونږ دغه کم کسان چې کم دي 19 کسان دي مونږ سره د اوسه پورې د هغې هېڅ قسمه رابطه نه کېږي مونږ ته دا پته هم نشته چا کم ځای دي د هغې خو نمبر هم بندې دي مونږ ته هېڅ پته نشته دی پکار دا ده چې دغه کسان دي مونږ ته را پیدا شي دغه دې را پرېږدي ډي سي صاحب غوښتي جي د دې ځای نه صوبیدار متعلقه چوکۍ چې کم ده هغې صوبیدار ورسره هم تللی صوبیدار صاحب ترې راغلی دی پوسټ کمانډر زمونږ کسان نشته پوسټ کمانډر راغلی دا ګاډي سرکاري استعمال شو اعلی چارواکو ته خو جي زمونږ بار بار ستاسو د میډیا په سوشل میډیا په اخبارونو باندې زمونږ هم دغه مطالبه ده چې دا ظلم دې را سره بند شي دا اف آی آر دې را باندې نه کېږي په ظل اف آی آر همدغه شانتې دا کم کسان چې نن زمونږ ګرفتار دي دا ګرفتاری دې بندې کړي او اعلی چارواکو ته زمونږ دا مطالبه ده چې د ډي سي صاحب سره یو ریکارډ پروت دی هغه دې راوالي او په هغې باندې دې زمونږ د مسلې حل راوباسي که د دې مونږ د چا سره ظلم نه کوو مونږ په خپله مظلومان یو مونږ خپل حق غواړو جي د خپل حق مطالبه کوو دلته تاسو مونږ یې نه مونږ څومره پر امن ناست یو تاسو د پریس ډېر شکر ګزار یم چې تاسو دلته کرالی زمونږ نن دا تپوسونه بار تاسو زمونږ دا تپوسونه دا کوئ مونږ چې دا په دې دغه باندې مونږ بار دا وایو که د دې سره ملکیت یي نو دې راشي او ملکیت ته وښیي نو دا جایداد چې دی دا مونږ دې ته مبارکي ورکړو چې دا ستاسو دی بار دا مونږ وایو خو لیکن د اوسه پورې نه زمونږ ایم پی ای نه ایم این ای نه مونږ له داسې د ملکن څه داسې یو دغه سړی راغی چې یاره دا په دې باندې تاسو له مونږ فیصله کوو نه جسے جرګه دی دی کولی دی په دې وطن په دې پلی په دې خرکي په دې دی کې دونه جرګمار او دونه هغه خلک دی چې دوی دغه نشي را دغه کولی چې راجو دوی زمونږ سره زبردستي کوي دوی زمونږ سره ظلم او زیاتې کوي دا څومره په دې 2019 نه 2020 تیر شو خو لیکن په مونږ باندې د زمونږ مخبرې اړولې دا د کولی په هغې باندې مونږ را دغه شو هغه مو منې کړل بیا رالل د تانې نه رالل په 30 جون باندې په دغه باغ کې چېرې مونږ په دې باندې پریشر وغورځو په مونږ باندې ډز او دا دغه باندې خو لیکن هغه وره مونږ ناکامیابه کړو خو لیکن پر دا انتظامیه په ذریعه باندې دی زمونږ سره د انتظامیه په ذریعه باندې دا ده کې کني دی دونه دغه نه دي چې دا نه راکې مونږ د انتظامیه سره په جګړه کوي انتظامیه سره په جګړه خپل ته په کورونو کې خپه قلار باندې ناشې خو مونږ دلته کې انتظامیه سره په جګړه کوي مونږ انتظامیه زمونږ نه خپه کوي انتظامیه پنګ باندې دا ده لکه کم دغه چې شروع کړی دا اوس لکه پرون چې کم دغه شوی دی ا دې نه مخکې دا وړو دا تاسو هم دا کړی چې په میډیا په دغه باندې دا شیر شوي دي چې واړه د پلی نه دا کړي دي اغوا کړي دي اوس دا دغه چې کم دی دا هم لکه پرون دا دونه واقعه شوې ده نه مونږ موټروې بند کړې دي په مونږ باندې الزام لګولی دی چې دا موټروې بند کړې مونږ په دا د پې لګولي مونږ نه موټروې بند کړې ښه پوره منتلي مونږ چې لکه دي چې د کم مقصد دونه لیوي او دونه دغه راغلې وه چې دا زمونږ په دې کې دونه مونږ جلوس نه دغه نه شي رېستې لکه څومره چې دي دا لیوي اپسې راوستې وه پنګ پسې نو دا مونږ ډي سي صاحب ته هغه ته دا سوال دی
چېرې زمونږ دا کسان دی را پرېښودی شي او د دې له د نور نه د قوم له نور تکلیف او نه دغه ورکوي